محترمو دا د ختم مجلس دی، دا د قرآن مجلس دی. قرآن هغه کتاب دی، قرآن مجید د ټولو کتابونو سردار الله جوړ کړی دی. قرآن مجید چې د کوم پیغمبر باندې نازل دی، الله رب العالمین هغه پیغمبر د ټولو انبیاء علیهم السلام سردار جوړ کړی دی. قرآن مجید چې په کومه میاشت کې نازل دی، الله هغه میاشت د ټولو میاشتو سردار جوړه کړې ده. رمضان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الله وی دا هغه میاشت چې په دې قرآن نازل شوی دی. قرآن مجید دا چې په کومه ځمکه باندې داخل دی نازل دی، هغه ځمکه الله د ټولو ځمکو سردار جوړه کړله، مدینه منوره مکه مکرمه. دجال به په ټوله دنیا کې ګرځي، یو ځای به نه خلاصیږي، خو مکه مکرمه او مدینه منوره دې ته دجال نشي داخلېدی. دا د قرآن ځمکه ده. قرآن مجید چې په کوم امت نازل دی، دا امت الله رب العالمین د ټولو امتونو سردار جوړ کړی. دا امت په نورو امتونو باندې گواهی کوي. نوح علیه السلام براشي، الله رب العالمین ته وایي الله ما خپل قوم ته 9.5 کاله تبلیغ کړی دی، قوم به انکار وکړي، انکار به وکړي. نوح علیه السلام ته وایي تا سره دلیل شته دی، تا سره گواه شته دی؟ او ما سره گواه شته دی. څوک دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی. امتیان براولي دی به گواهیو کې چې بالکل نوح علیه السلام 9.5 کاله تبلیغ کړی. الله به ورته وفرمایي چې تا دا کسان به اعتراض وکړي چې دی خو په هغه وخت کې ونه او ګواه خو هغه چاته ویلی شي چې دی د دغه موقع په دغه موقع باندې چې کوم وخت کې دا کار کېږي دی موجود دي، نو دی خو ونه. نو نبی علیه السلام براشي په دې امت به گواهي وکړي چې زما د امتیان ټیک وي. دی ته چا ویلي؟ الله تعالی ته قرآن کې فرمایلی او دی په ستا په وینا باندې داسې یقین لري چې څنګه په خپلو سترګو باندې لري، په خپلو سترګو لیدلي څیز باندې دی دومره یقین نه لري څومره چې ستا په قرآن لري. نو محترمو دا اوچت کتاب دی، اعلی کتاب دی. د دې کتاب سره چې کوم څیز ولګي هغه قیمتي کېږي. د دې قرآن سره د دې قرآن نسبت دا چې د یوې پاڼې سره راشي دا پاڼه قیمتي کېږي. ډېر شی پاڼې به مونږ او تاسو وینو لارو کوڅو کې پرتې وي، څوک یې قدر نه کوي، خو د کم کاغذ نسبت چې د قرآن سره راغی په دې قرآن مجید آیات لیکل شوی دی، نو هر سړی ورته د عزت په سترګه باندې ګوري. ډېر شی لرګي پراتی څوک یې قدر نه کوي، خو د کم لرګي نسبت چې د قرآن سره راشي ریل دی جوړ شوي، هر سړی ورته د عزت په سترګه باندې ګوري، بې ځایه نه پرېږدي. ډېر شی کپړې پرتې څوک یې قدر نه کوي، خو د کمې کپړې نسبت چې د الله رب العالمین د دې کتاب سره راشي هر سړی ورته د عزت په سترګه باندې ګوري. وي د دې نه خو د قرآن کڅوړه جوړه شوې ده، خو د قرآن کڅوړه ده اوچته کې پاک ځای کې کېږي. نو چې کم قرآن دا لرګي قیمتي کوي، کم قرآن دا کاغذ قیمتي کوي، کم قرآن دا کپړه قیمتي کوي، یقینا کو د دغه قرآن نسبت د انسان سره راغی او د دې انسان نسبت د قرآن سره راغی، د دې انسان مقام الله رب العالمین چې کوم دی د فرشتو نه اوچتي.